بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیه. پرون سبق کې دا خبره شو چې ایمان او اسلام د دوانه یو شی دی. په دې دوانو کې نسبت ته تساوی دی. په ایمان او په اسلام کې نسبت ته تساوی دی. په دې خبره باندې دوه دلیلونه پیش کړو. یو خو د قرآن مجید آیت فما وجدنا فيها غیر بیت من المسلمین واخرجنا من كان فيها من المؤمنین. دا من المؤمنین مستثنا من هو ده او غیر بیت من مستثنا ده. اصل و مستثنا کې اتصال ده. او دویم دا چې دا صحیح نه ده چې لکه چا څوک چې مؤمن یم دا مؤمن دی مسلمان نه دی، څوک مؤمن دی مسلمان نه دی. بیا ویلو چې دې باندې به مې چې کم نسبت اتحاد ده، اتحاد لغوی نه دی بلکې اتحاد اصطلاحي دی. او اتحاد اصطلاحي دقه ته ویل کېږي چې پسله باندې د الله تعالی اوامر منل، نواهی منل او په ظاهر باندې هغه کول، نو دغه ته دا ویل کېږي. او چا چې پکې تغیر ثابت کړی دی نو سره دلیل بری باندې نشته دی. بعد و اعتراضونه پیښو چې قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. نو آسان جواب دی چې دغه د اسلام نه مارا اسلام ظاهری دی او زمونږ خبره په اسلام شرعي کې ده. او دویم هغه چې ویلو چې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې الاسلام وان تشهد ان لا اله الا الله. نو په دې کې دا اعمال ذکر کړی دي او تصدیق قلبي په کې نه ذکر کړی. ایمان خو تصدیق قلبي نوم دی. نو موږ ته جواب ورکړو چې دا د مراد د اسلام علامات او ثمرات پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان المقصود دي. نور د ایمان په باره کې هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شکل وفد عبد القیس راغی او د پوښتنه وکړو پیغمبر اسلام چې تاسو الله او الله رسول باندې ایمان لرل یوازې پیژنئ یا نه پیژنو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دغه اعمال وي. او بل په حدیث کې الایمان او د ایمان سره پاس او یا شوبې دي ټول اعلی پکې کلمه او ټول حیا پکوم د شوبه ایمان. وزدید نه دا خبره کوي واذا وجد من العبد التصديق والاقرار صح له ان يقول انا مؤمن حقا لتحقق الايمان عنه. وکړه چې بندا نه تصدیق او اومندل شو یعنی د تصدیق وکړو فضل باندې یو خبره د الله ایمان دا ومنو او اقرار وکړو نو ده انا مؤمن حقا د لپاره ویل جایز دي او کنه انا مؤمن ان شاء الله ویل جایز دي او که جایز نه دي. نو کله چې د بندنا تصدیق او اقرار باندې راغی نو ده انا مؤمن حقا ان شاء الله دا وی انا مؤمن حقا ویل شي ځکه چې ایمان متحقق ده. او زمونږ په نسبانه انا مؤمن ان شاء الله تعالی ویل دا ویل مناسب نه دي. انا مؤمن حقا ویل چې دا صحیح دي او انا مؤمن ان شاء الله ویل چې دا مناسب نه دي، جایز نه مناسب نه دي. ښه هغه پوه شو به معنی. ښه وځه شوافع وای کنه شوافع چې دا انا مؤمن ان شاء الله ویل دا مستحب دي او انا مؤمن حقا ویل چې دا مکروه دي. دا یو وجه دا چې کته شوې چې انا مؤمن حقا نو بری کې تا د خپل ځان هغه تعریف او عجب پکې راځي د خپل عجب چې نه روا کړ دې نو لہذا ته بری شوې چې انا مؤمن ان شاء الله ک الله تعالی او ختنه مؤمن یم. او دویم شوافی د ځان لپاره په دلیل کوي چې د ادب تقاضا ده چې د هر کار مشیت الله تعالی د حواله شي. او دریم نمبر دا چې د خاتمی پته نه لګي کې دې شي زه اوس مؤمن یم خو کثر د خاتمه مې په کفر باندې وشوله نو انا مؤمن ان شاء الله ویل جندا پکار دي. او سلورم نمبر دی وای چې ټول امور جننه الله تعالی ته حواله کول مناسب دي. او لکه څنګه چې الله تعالی په قرآن مجید کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. او بل الله فرمایي لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکلا دغه دتلو ستا مقبره نو دا دعا به ویلا السلام علیکم یا اهل القبور وانا ان شاء الله بكم لاحقون. نو لکم ان شاء الله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویل حالانکه حصول دی قبر ته دا یقیني دي لحوق یقیني دي. نو د دې وجونه انا مؤمن ان شاء الله ویل چې دا صحیح دي. واجوي شوافی وای چې انا مؤمن ان شاء الله ویل چې دا مستحب دي، انا مؤمن حقا ویل چې دا مکروه دي. ولی نمبر 1 چیرې په انا مؤمن حقا کې خپل تعریف ته خپل تعریف کول خپل معنی او د صحیح نه
دویم د ادب تقاضا ده چې هر کال الله تعالی ته ول شي دریم د خاتمي علم الله تعالی ته ده او سلورم دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویل شي چې ټول امور ټول کارونه الله تعالی طرف ته د الله تعالی طرف ته مشیت داږي کوا ولا تقول شيئا د غایتونو ویل شو احناف دا وی کنه چې انا مؤمن ان شاء الله ویل چې نه داسري دا مناسب نه دي او دلیل سره نو دوی ځان لپاره دا سلور دلیلونه چې دا پیش کړی دي چې دا چې په دې استثناء سره تمام مقصود چې دا باطلیږي لکه ته انا طالق ان انت طالق ان شاء الله چې زه تعالی دا درکوم کاله ته نو بری ان شاء الله باندې دا خزانه طلاقيږي بری انت طالق ان شاء الله باندې دا خزانه طلاق دا او ته وې قالو غلام دوی انت حر ان شاء الله نو بری باندې هغه نه ازادي نو به استثناء سره ټول حقوق چې دا باطلیږي لکه شانتي پدې کې چې دا دغه هم باطلیږي بل حضرت عطاء ابن رباح رحمت الله علیه د راغه د جماعت صاحب کرام لیدل دي جاوز د بازار صاحب کرام بدا خبره کوله چې نحن المسلمون والمؤمنون چې موږ مسلمانان او مؤمنان یو سړی وي انا مؤمن ان شاء الله تعالی نو حضرت عبد الله ابن عباس نو تو فرمایل چې انؤمن بالله اتؤمن بالله ورسوله تر الله په الله او رسول باندې ایمان لري یا او دا قربانه ما نو ورته وی چې بیا دې سوای انا مؤمن حقا و انا مؤمن ان شاء الله مو یا پوښوي ځکه چې الله تعالی فرمای انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله چې مؤمنان کم خلق دي انما المؤمنون بشک هغه کسان دي مؤمنان الذين امنوا بالله ورسوله چې په الله ایمان نه وړي او د الله رسول ثم لم يرتابوا او به په دې خبره کې شک هم نه کړي وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون پوښوي به باندې نو دا او بیا شارح وای ک ان شاء الله چې نه داتا د دې بنا باندې ویل نو بیا خدا کفر دی مطلب دا چې لکه کته دې شوې چې انا ان شاء الله شک ته پکاو چې دا مؤمن یم کړم او پر خپل ایمان کې شکو نو بیا خو ته کافر بری کو شک نشته نه ها که سلور وجې دي کته دا ادب د وجې نه ته وې دا ادب د وجې نه وې او ته چې ټول کارونه الله تعالی طرف ته حواله کوم جو بیا انا مؤمن ان شاء الله ول سي دي او کیا دې ته وې چې کم چاغه وي چیرې دا انجام پته نه لګي او کدا انجام د چیر انجام پته نه لګي کې دې شوس خو مؤمن یم او کې دې چې په اخر کې کافر نشم نبی ویل سي دي او یاد الله تعالی په نوم سره ته تبرک حاصله نو هم ویل سي دي او یاد چې لکه د خپل ځان نتا د عجب منفي کې یعنی خپل تعریف خپل باندې نه کول غواړي او تا مؤمن اقن وي جو بیا سي نه هغه پوښوي دې باندې وګورئ دې دا ولا ينبغي ان يقول مناسب ندي دل چې دی وای انا مؤمن ان شاء الله ولې لانه ان كان للشك فهو كفر لا محاله وای کچرته ته شک د وجه نه دا وای کنه چې را مؤمن یم او کلمه او بزله کې خبره یقیني نه و نو بیا خو ته کافر کیږي ځکه د ایمان د پاره شرط سره چې الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا چې دوی به شک نه کوي لکه پوه شو مې معنی نو کله شک د وجه نه و نو بیا خو کافر او کله شک د وجه نه وي بلکې دې سلور نور وجنه دی وی ان کان لتادب کچره دا ادب د پاره او احاله الامور الى مشیه الله او یا دې لپاره چې ټول کارونه ته حواله کې الله تعالی ته او د دې لپاره ته نو ان شاء الله ول نبی سیده ویم نمبر او للشک فی العاقبه والمآل یا دا چې ته چې اوس خو لګ مؤمن یما خو لګ په آینده احوالو کې پته نه لګي دا انجام په اعتبار سره پته نه لګي چې مؤمن به یما کنه به یما نو بدغه عاقبت او د مال په اعتبار سره بیا دا ویل چې دا سیلا فی الان والحال او لتبرک بذکر الله یګر الله تعالی په نوم سره د الله تعالی په ذکر سره برکت حاصله نو دا غي د پاره هم چې نه دا ویل جایز دي نمبر 4 او لتبرؤ عن تزکیه نفسه والاعجاب بحاله او یاد دي چې د خپل ځان د تزکیه کې د خپل ځان پاکوي چیرې زه د خپل ځان چې نه پاکوم او عجب چې اندازه نه راولم نو ان شاء الله ول بیا جایز دي فالاولى ترکه نو غره خبره ده چې ته ان شاء الله ونه لما انه يوهم بالشك زکدا شک پیدا کوي ولهذا قال لا ينبغي دون ان يقول لا يجوز واذا ويل مناسب لري جائز لا يجوز نه ویل دیو د مصنف لا ينبغي ته لا يجوز لانه اذا لم يكن للشك زکدا ته شک د پاره نه فلا معنى لنفي الجواز نو بیا معنی څه جائز کړو د نفي کړو
كيف وقد ذهب الیه كثير من السلف ويسنګ حال دا چې دې تل ډېر سلف یعنی مخکینی علماء کرام حتى الصحابه والتابعين ترتیب پورې صحابه کرام او تابعین هم دا مؤمن ان شاء الله ولین بیا وی وليس هذا مثل قولك انا شاب ان شاء الله و انا مؤمن ان شاء الله ویل دا د سینې دی لګته چې انا شاب ان شاء الله چې ځوان یم ان شاء الله وې دې دوانو کې فرق دی ولی فرق دی ځکه مونږ خو چې انا مؤمن ان شاء الله ویل خو ځکه ناروا دي چې بری کې عجب راځي د خپل ځان تعریف پکې راځي او په انا مؤمن کو خدا انا شاب کې دا شی نشته دی بل لا چې دا ایمان د افعال مکتسبونه دی او افعال اختیاریونه دی او دا انا شاب دا ویل دا شباب د امر اختیاري نه دی دویم دا چې د ایمان زوال یقیني نه دی او د شباب زوال یقیني دی او دریم دا چې دا شباب چې دی کنه د تعلق د اعمال صالحو سره نه دی چې انسان به خود پسندي او په اعجاب کې مبتلا شي په عجب کې مبتلا شي نو دسه ویل چې دا سینې دي انا شاب ان شاء الله ویل سینې دي وليس هذا مثل قولك او دان الاستادري قول پشان دي انا شاب ان شاء الله لان الشباب ليس من افعال المكتسبه دغه شباب چې د افعال المكتسبه نه لري ولا مما يود بهم نمبر ولا مما يتصور عليه البقاء عليه او نه دا چې متصور کیږي بقا پای باندې په المعاقبه والمآل بعاقبه او مآل يعني دا انجام په اعتبار سره ولا مما يحصل به تزكيه النفس والاعجاب او نه حاصلي نه دا سنت چې حاصلي به سره تزکیه نفس او اعجاب خود پسندي بل مثل قولك انا زاهد متق ان شاء الله تعالی بلکې دې په شان دي چې انا زاهد متق ان شاء الله چې دنیا نه به پروا متقیم نه چې دا ویل جایز دي نه انا مؤمن ان شاء الله ویل جایز دي هغه پوه شو به باندې ها اوس د استثناء په باره کې د استثناء جواز په باره کې بعض محققین او مذهب دار یې کنه چې نفس تصدیق چې بنده کړه د کفر نه خارج کی چې هغه هر بنده ته حاصل وي لیکن د خپل ذات په اعتبار سره پدې کې ضعف او شدت چرنده پکې راځي نو پدې باندې د ټول خلکو اجماع ده چې د عام خلکو په ایمان کې او د صحابه کرامو په ایمان کې د قشن د انبیای کرامو په ایمان کې چرنده فرق ده فرق او هغه تصدیق چې دغه په ذریعہ سره د عذاب نه نجات موندل کېږي نو پای کې انا مؤمن حقا بتوي وکده چې توي چیرې د آخرت د درجات پر ته میلاو شو که میلاو نشي په آخرت کې بل الله پاک د عذاب نه بچ شمو که بچ نشم نو اې لپاره انا مؤمن ان شاء الله ول جنده سي واښوي لکه ایمان چې کنه د کفر هغه ایمان چې د کفر نه راوځي نو پای کو انا مؤمن حقا ان شاء الله ول سي دي وکده سي ایمان چې ته چې دا ایمان په ذریعہ سره درجات اوچتيږي دا ایمان په ذریعہ سره جنت کې الله پاک لوی مرتبه ور کوي نو دای کی شک ته جواب هم الله پاک راکو کنه برابر ځکه دا عام خلکو په ایمان کې ودا انبیاء کرام او صحابه کرام په ایمان کې سره فرق دی وذهب بعض المحققين بعض محققين تلي طرف ته الى ان الحاصل للعبد هو الحقيقه التصديق وهغه چې حاصل بنده دغه حقیقت تصدیق الذي هغه به يخرج عن الكفر چې دغه تصدیق و درې سره د کفر نوځي لكن التصديق في نفسه قابل للشده وضعف لیکن تصدیق د خپل ذات په اعتبار سره دا شدت او ضعف قبلې دغه زمون ایمانونه کمزوري دي د صحابه کرامو ایمانونه چنده مضبوط دي ځکه مزه مالکا تسله به کې دا راشه ته دی نو د عام خلکو په ایمان کې ضعف وي د صحابه کرامو په ایمان کې شدت وي بیا د صحابه کرامو په نسبت سره د انبیانو په ایمان کې جننده ډېر زیات شدت وي نو او حصول تصدیق الکامل او حاصل دل د تصدیق کامل کامل المنجي چې هغه نجات ورګي المشار الیه چاہیے ته اشاره کړل شي د الله په دې قول سره بقوله تعالی اولئک هم المؤمنون حقا چې دغه صفات ولا کسان کم صفات چې ذکر شوي دي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم نمبر 1 واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا نمبر 2 وعلى ربهم يتوکلون نو دغه صفات والا هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم دلیل لپاره لوی درجات د خپل رب باندې ورزق کریم او معزز رزق ده انما هو في مشیت الله تعالی چې دا په مشیت د الله تعالی کې مطلب دا کنه کچرته د ایمان نه مراد دغه ایمانی چیرې ته دغه نه د نجات درکې د کفر نه به انسان نوځي نو باغی کې بیا انا مؤمن حقا ویل صحیح او چې کله ته دغه کې چې دا معنی ته عقلی چې هغه ایمان چې دای په درې سره الله ما د عذاب نه بچ کی او دغه درجات راته نصیب کی
نه د الله تعالی په مشیت سره تدخ کول شي ته دا معلق کول شي بیا ولما نقل عن بعض بس دغه نه بلوز